نن په شمالي وزیرستان کې نن یوه زنانه یوه جینۍ ډیلیوري کیس دپاره هسپتال ته اغوستې وه چې په لاره کې کارپي وه. د کارپي د وجې نه لاره مکمل بنده وه او جینۍ هسپتال ته هیڅ قسمه پرې نه ښودلی شوله. جینۍ هم په هغه کارپي په هغه ځایګي کې خپل روح د لاسه ورکړو او ژوند یې د لاسه ورکړو، لاړه د منځه. موږ خواریان دې ته یو چې امبولانس او ایمرجنسي په جنګي حالات کې هم نه بندېږي، هغه یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. نو کارپي خو د یوې ضلعې خبره وي، د صوبې خبره هم نه وي، ضلعې خبره وي، او په ضلع کې هم د یو تحصیل خبره وي. کارپي خو ټول ځای کې نه لګي، خاص یو محدود ځای کې د په 144 په یو خاص محدود ځای کې لګي. نو په هغه ځای کې دا کومه زنانه چې د هسپتال ته وړی کېږي د دې دومره انکوایري نه شوه کېدله چې دا جینۍ ویستی شوې او هسپتال ته تللی وې. زه جینۍ خو د من نه لاړه، خو دا ماشوم چې پکې دن نه لاړ د دې څه جرم کلی و. د جینۍ خو به دا ووهو چې زه په پاکستان کې ژوند کوو نو جرمداره و، زموږ خو پښتانه جرمداره یو، خو دا ماشوم خو په خېټه کې و پیدا شوی، نو دا د څه جرم کلی چې دا هسپتال ته ونه رسید او هغه ژوند د لاسه ورکړی شو. خو پښتنو تاسو یوه خبره ما مخکې کړې وه که ستاسو یاد شي، خو دا خبرې زر زر هېروی شکر دی چې پښتنو اتفاق هم نه کړی. نو تاسو ته ما دا ویلو چې په روډونو کې به زموږ ښځو بچي پیدا کېږي، په هسپتالونو کې به یې خانه په داسې بار به د سړو مخې ته پیدا کېږي، په روډونو کې په اسکولونو کې پیدا کېږي. زموږ به ښځو نه په روډونو کې ساګانې خېجې دا بېعزتۍ سبب مه ښیي. او پښتنو د دې بېعزتۍ ته موږ پښتانه سم خوشحاله یو، الحمدلله. د مرګونو ته موږ خوشحاله یو. موږ پښتانه چې شي ته خوشحاله یو، پلانې شهید شو، نو چې شهید چې هغه مړ شو، سړی چې مړ شي موږ پښتانه له نوم ورکړو شهید، نو د شهید ټکي ته موږ پښتانه ډېر زیات خوشحاله یو. موږ د پښتانه نه یو، د سلمه بې وقوفه یو، موږ مړو ته خوشحالېږو. او بل دا چې موږ د سړي په ژوندي قدر نه کوو، په مړي قدر کوو. بېله کوخرو